أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مخکې مونږ د یو څو اپلیکیشنز متعلق خبره کړې وه. اوس یو بل اپلیکیشن چې د هغې په ذریعه تاسو د حدیثو تخریج کولی شئ او حدیث لټولی شئ. بس ضروري څیز به دا وي چې تاسو انټرنیټ آن کئ. نو انټرنیټ آن کولو نه بعد ښه په اسانه او په سهولت سره حدیث تاسو د بطون الکتب نه راویستلی شئ او د دې تخریج تاسو ښه په اسانه کولی شئ. د دې دپاره چې تاسو تخریج د حدیثو کوي نو لاړ به شئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به ولیکئ الباحث الحدیثي. الباحث الحدیثي چې تاسو ولیکئ او دا سرچ کئ نو دې کې به راشي الباحث الحدیثي. دا دریم نمبر راغی. دا الباحث الحدیثي به د دې ځای نه تاسو انسټال کئ. پس د هغې نه به چې انسټال شي نو دا به ستاسو مینیو ته راشي. چې مینیو ته راغی نو بیا به دا اپلیکیشن کولاو کئ. دا خبره یاد وساتئ چې د دې اپلیکیشن ربط د انټرنیټ سره دی. چې انټرنیټ کار کوي نو دا به هم کار کوي، او چې انټرنیټ کار نه کوي بند وي نو بیا به په دې باندې تاسو حدیث تخریج هم نشئ کولی. اپلیکیشن مو انسټال کو، انټرنیټ به آن کئ او دا کوم بوکس غوندې چې ورکړی دی مستطیل، په دې کې به د حدیث الفاظ ولیکئ. هر حدیث چې تاسو لټوئ د هغې څه کلمات به ولیکئ. لکه زه حدیث لټومه من صام رمضان. دا حدیث ته زه یم چې دا کوم ځای کې دی او تخریج یې وکړمه. امام نسائی رحمه الله السنن الکبرى کی ذکر کړی دی، حدیث نمبر 2877. دغرنګ ابن حبان د ثوبان رضی الله عنه نه نقل کړی دی 3635. دغسې د ایوب انصاري روایت چې ما قبل کې تیر شو نسائی کې و. طبرانی رحمه الله المعجم الاوسط کی ذکر کړی دی. دغسې مشکل الاثار د امام طحاوی رحمه الله هم دغه روایت د ابو ایوب انصاري ذکر کړی دی. په دې طریقې سره تاسو د حدیث تخریج کولی شئ. یا بل حدیث لټو لکه من باع جلد اضحیه. اضحیته فلا اضحیة له. دغه حدیث دی. نو دا یې راوړولو د ابو هریره رضی الله عنه نه مروي دی. حاکم نشاپوري دغرنګ بیهقي او دیلمي وغیره ذکر کړی دی. بیا په دې کې کم راوي باندې کلام دی
د هغې ذکر یې مو سر کړی دی چې په سند کې عبدالله بن عیاش راوي دی مصري. امام ذهبي رحمه الله د متعلق وایي دی کې ضعف دی. 15 ځایه دا حدیث راوړولو. بیا که تاسو وایئ چې حدیث لټوم خو حدیث لټولو سره په د یو محدث یو محقق حکم هم راوړم، دا خو عامه طریقه وه حدیث لټول. دې سره به دلته راشئ او دا ګیلاس غوندې شکل چې دی دا به ووهئ. نو په دې کې تاسو ته یې تقریبا 15 څیزونه درکړي دي. یو که تاسو وایئ چې حدیث ولټو او هغې سره د الباني حکمونه هم راشي، لکه دلته مخکې راغلل د ابوهریره رضی الله عنه روایت چې موږ راوړلو ترغیب و ترهیب باندې چې کوم هغه کار کړی دی، نو په هغې کې ورته الباني حسن ویلی دي. نو که د الباني احکام لټوئ چېرې د دې روایت باره کې د الباني څه حکم لګولی دی، نو هغه به تاسو دلته کلیک کوئ او بیا دلته حدیث لفظ ورکوئ. لکه همدغه حدیث زه ورکوم: من باع جلد اضحیتی. نو ده دا راوړولو چې الباني 2 ځایه په دې حکم لګولی دی. یو په ترغیب و ترهیب کې او دویم یو په ترغیب و ترهیب کې او دویم په الجامع الصغیر باندې چې کوم کار کړی دی په هغې کې. که تاسو وایئ د الباني په ځای بل یو محدث ورکو، بل محقق ورکو، نو د هغې لاندې د 3 څیزونو کې چې کوم 3 نومونه ورکړي: کتاب، محدث، راوي، هغې کې به هلته راشي. بل په دې قیودو کې صحیحان. تاسو وایئ چې موږ یو حدیث لټو خو هغه حدیث چې هغه په صحیحینو کې موجود وي بل ځای کې نه لټو، نو صحیحان به ورکوئ. نو بیا به د صحیحینو روایت دی راوړئ، بل به نه راوړئ. لکه زه یو حدیث لټوم نیات، نو لفظ د نیات او نیت چې کوم ځای کې راغلی دی دی به د هغه راوړئ. لکه انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیه. دا حدیث د بخاری دی او د مسلم دی. نو د صحیحینو قید چې تاسو لګوئ نو بیا به صرف د صحیحینو روایت راوړئ، بل ځای به نه راوړئ. لکه دا تاسو کتلی شئ. بل که تاسو وایئ چې نه دا قید نه لګو بلکې خاص یو کتاب کې حدیث ګورو، نو بیا به دلته کتاب او کتاب نوم به ورکوئ. لکه زه ویم چې په مشکل الاثار کې دا روایت راوړي، مشکل الاثار، نو دا تخریج مشکل الاثار به ورکوئ او دلته به روایت الفاظ ورکوئ، نو دی به راوړئ. لکه د حدیث راوړم: من صام رمضان، من صام رمضان یې راوړولو. په مشکل الاثار کې تقریبا 21 ځایه دا حدیث راوړولی دی چې په هغې کې لفظ د من صام رمضان راغلی دی، نو هغه حدیث راوړئ. دغسې دې نه علاوه بل کتاب هم تاسو ورکولی شئ. کتب 9 کې بخاري، مسلم، سنن ابي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه،
یا السنن الکبرى د نسائی، سنن الدارمی او مسند د امام احمد رحمهم الله. دین علاوه چې کوم مصادر اصلی دي او متون الحدیث دي، اجزاء حدیثیه دي، دا هر یو کتاب نوم دلته تاسو ورکول شي او پای کې حدیث لټول شي. بل المحدث دی، نو د دې مطلب دا چې تاسو وايي مونږ حدیث ولټو، خو د یو خاص محقق نوم، د یو خاص محدث حکم پاغي باندې راشي. لکه زه المحدث باندې مې کلیک کړه او زه ویم چې د شعیب الارناؤوط احکام وسره ذکر شي. لکه شعیب الارناؤوط مې کلیک کړه، اوس دلته زه حدیث لټوم، من صام رمضان، او دا تاسو سرچ کئ. نو شعیب ارناؤوط چې د دې حدیث متعلق څه حکم لګولی هغه به تاسو ته راواړئ. کوم کوم ځای کې تقریبا یو کم اتیا ځله ځایونو کې دا روایت راړولی دی او تفصیل یې پرې کړی دی. اول یې د مشکل الاثار حدیث راړولی او بیا یې د دې نه علاوه د ابن حبان وغیره دغه رنګې د مسند روایت هم راړولی، مسند د امام احمد چې پای کې لفظ د من صام رمضان راغلی دی. خو دې سره صرف دا ټکی ذکر کړی چې شعیب الارناؤوط د دې متعلق څه حکم ذکر کوي. د شعیب ارناؤوط نه علاوه که بل محدث تاسو ګورئ، لکه عراقی دی یا ذهبی دی یا ابن حجر دی، دې نه علاوه بل یو عالم دی، متقدم دی یا متأخر دی، د هغې نوم تاسو ورکئ. لکه تخریج احیاء علوم الدین کې علامه عراقی د احادیثو تخریج کړی دی او پای کې تاسو الفاظ وغیره د احادیثو لټولی شئ. نو هغه احادیث به راواوړي چې کوم کې عراقي رحمه الله حکمونه لګولي. لکه د عراقي حکم زه لټوم، نو یو حدیث راوړم، فوضع التراب على رؤوسهم د حدیث راوړلو احیاء علوم الدین د غزالی تخریج علامه عراقی کړی دی، پای کې د حدیث راوړلو چې عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت دی او مذکور دی. علامه عراقی وایي سند ضعیف دی او دا مرسلا مروي دی. بل حدیث د راوي په اعتبار سره لټول څه لفظ ورکي او قید ولګئ چې د فلاني راوي روایتونه دې راوړي، لکه الراوي دې بیا ورکي. زه حدیث راوړم، همدغه حدیث نه علاوه زه الاعمال بالنیات حدیث راوړم، زه یم چې د عمر بن الخطاب روایت معروف دی. عمر بن الخطاب روایات راوړي او زه ویم چې الاعمال بالنیات. الاعمال راوړل چې روایت بخاری او مسلم ذکر کړی دی. داو دی اپلیکیشن کې حدیث لټول او د هغې تفصیل. دې سره به یو فایده بل هم وي، که تاسو یو کتاب راوړئ د یو کتاب نوم راشي، نو کله چې د کتاب نوم داسې ودي راشي لکه دې کې شرح البخاري لابن الملقن، نو تاسو دغه شرح هم کتلی شئ چې په دې تاسو کلیک کئ، نو دا به تاسو ته وایي چې دغه کتاب کې دا حدیث کوم ځای کې دی، نو شرح البخاري دې باندې کلیک کئ او بیا تاسو سره چې کوم براوزر وي نو هغې کې به د تراث.com وي،
هغه به کولاو کی او دغه شرح به هلته دی راوړی. که دا دلته یې حدیث راوړولو او د دې تفصیل وغیره ابن ملقن رحمه الله چې کومه شرح ده د بخاري التوضیح لشرح الجامع الصحیح مطبوع ده میلاویږي، د هغې نه یې تاسو ته دا شرح راوړوله. بل په شین کلر باندې رنګ باندې شرح روایه ذکر کوي، نو په دې کې هم د دې حدیث وضاحت او تفصیل دی راوړي. شرح ذکر کوي چې په دې تاسو کلیک کوئ نو دی دا راوړئ. که دا دلته یې راوړلو د حدیث شرح راوړئ. دا حدیث العظیم قاعدة من قواعد الإسلام وأصل من أصول الشريعة حتى قيل فيه إنه ثلث العلم. لکه د بعضې ائمو نه منقول دي د دې متعلق، بعض وایي ثلث العلم دی، بعض وایي ربع العلم دی وغیره. نو د حدیث شرح همدغه ځای کې د ویبسایټ نه دی راوړی. په دې طریقه تاسو حدیث لټول د راوي سره د یو محقق د نوم سره یا د البانی احکام یو خاص کتاب کې حدیث لټول یا شرح د حدیث لټول دغه حدیث متعلق دا ټول تاسو په دې کې کولی شئ. که تاسو وایئ د عبارت کاپي کو نو دا دلته دا دوه بکسونه ورته کې چې په دې به کلیک کوئ نو عبارت به کاپي شي او دغه عبارت تاسو بل ځای کې بیا پیسټ کولی شئ، چاته یې لیږلی هم شئ. دا د دې الباعث الحدیثي متعلق خبرې وي چې تاسو ته به کارآمد وي او مفید به وي او په دې سره تاسو په اسانۍ سره په سهولت سره د احادیثو تخریج کولی شئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.